دا خلق دی اللہ پاک او نبی پاک خلیفہ گان دی خیر سر ادر توائم سنگا پا الفاظو کے خلافت اللہ دے قاریانو صاحبانو تو حافظانو تور کڑا اللہ قرآن ساتھی دے حافظانو پسینو کے تر قیامت دا الفاظ چو دے استازانو نیاد کا دا اغا لب و لحجوا چپا کم لب و لحجوا دے اللہ پاک دا الفاظ جبریل امین تاورولیو او پا کم لب و لحجوا دے جبریل امین روح القدس دے امام الانبیاء پا زڑم مبارک بانے نازل کردیو او پا کم لب و لحجا چه رسول اللہ مبارک ام دق الفاظ صحابہ کرامو تاورولیو او چه پا کم لب و لحجا صحابہ و دغ الفاظ دا قرآن خپل و شاگردان و تابعین و تاورولیو او چه پا کم لب و لحجا دا تابعین و شپل و شاگردان تب تابعین و تاورولیو پا مکر لب و لحجا دا سلسلہ را روانا وا الى یومنا هازا دی انوار القرآن پا مدرسہ کے دی انوار القرآن دی مدرسے مدرسین و قاریان و استازان و صاحبان پا مغلب و لحجا بدون دی تغییر و تبدیل و تحریفنا دی گلین و بچو تاغ الفاظ وارول دی پا الفاظو کے خلفاء خداوندی شول دی خیر اثار دی با نظام پویوی دا وار خلق ندی دا غوار منگ لاند کے نولی که پا دی سر کے نوم دی دوی حق با پورا نشی دی اللہ خلیفہ گان دی پا الفاظو کے دا الفاظ کو اللہ جبریل تاورولی ہوگا نور فرشتو قرآن پوری ندویلے اگی قرآن اولی چیر دا جلوستا لکی یو جبریل دا چه اللہ باورتا قرآن واوراو امق الفاظ بے رسول اللہ مبارک تا دے رسول اللہ مبارک دے سینینا دے صحابہ دا سلسل روانا نو دا قاریان و حافظان پا الفاظو کی دے اللہ خلیفہ گانی او دا علماء چه بے علوم نبوت مدرسون فارغ دی او دی کتابون ویلی تفسیر او ترجمه کرده دا علوم دی پا تفسیر او ترجمه و معنا دی قرآن کی خلفاء خداوندی دی او فقها و ائمه مجتہدین چه احکام بیان کردی استنباط او استخراج دی احکام و دی قرآن نکڑے و حدیثونا دی پا دیکھ دی اللہ خلیفہ گان دی او پادشو تجوید والا چه دی تجوید دی قرآن طالبانو تخودل ورتل القرآن ترتیلا دی پا تجوید کے خلفاء خداوندی دی او پا قرآن بانے چکم زبر او زیر او پیش او غروندہ او شد او مد دا نو دی نحوی او دی صرف عالمان پا نحو او پا صرف کے پا حرکات او پا سکاناتو کی خلفاء خداوندی دی خیر او زنن پا دی مجمع کی وینم پینزوارا قسم خلق ناست او دا ټول دی اللہ خلیفہ گان دی گوری لگ پدرانا نظر باندے ورطا گوری اول اللہ پاک آدم علیہ السلام خلیفہ و اولاد آدم کی دا سے نورانی و مقدس ہستی یو زمن کی بلا خبرم در تکوم دا اجتماع دیرہ درانا دا خو خدایو کی جدا زمان پا خبر لگا ملو کی یو جواب پا زور راولی گئی اللہ تم دی رسیدو سے ارادش تا اللہ تم دی رسیدو سے ارادش تا اللہ پاک تا دی رسیدو دو سبب اونا و دو لاری دیخوا یو تا کتب مقدسه وی یو تا اشخاص مقدسه وی که کتب مقدسه دی راونی ول الفاظ و معنا دی یادک و عمل دی حکم اللہ تبارسه او که اشخاص مقدسه پا علماء و صلحاء و ارباب طریقت و اصحاب شریعت لمن دی ونی و اللہ تبارسه دا اللہ تا دی رسیدو دو لاری دی دو سبب دی کتب مقدسه پٹولو کتابونو کے لوی او مبارک او مقدس کتاب چه د زمکی او د اسمانی کتابونو بادشاہ دا او تر قیامت او د رسول اللہ علمی و طلبات معجزہ دا د ټولو کتابونو مبارک او مقدس کتاب کزان اللہ تا رسول واڑی نو دا کتاب الفاظم یاد کئی معنام یاد کئی تجوید و ترتیلم یاد کئی حلال و حرامم یاد کئی عقیدہ و احکامم تینا یاد کئی عملم ورباندی وکی و رنائم خوروئی بے شک اللہ تبارس ہے او دا رنا خورائی چوک اشخاص مقدسہ پخوا شخص مقدس امام الانبیاء علیہ السلام فداہ ابی و امیو او بیا دی اغوی صحابہ
بیا تابعینو اوس اشخاص مقدسه با عمل عالمان دی بی عمل در تزم نخیم با عمل علماء دی که دا قاریانو پا قرآن عمل وکنو دی اللہ خلیفہ گاندی پا الفاظو او کده مجویدینو عمل وکنو دی اللہ خلیفہ گاندی پا تجوید او کمنگا علماء پا علم عمل وکنو منگ دی اللہ خلیفہ گاندی پا معنی دی قرآن کے او کده کشان دا دی نور خلو نو دا گوری اشخاص مقدسہ علماء اصحاب شریعت و ارباب طریقت دی مدرسو خانقاگانو کے ناس دے خلق علماء ولی سی دارک با اللہ ترسی دا دے ہدایت دولاری دی یو اشخاص مقدسہ یو کتب مقدسہ او اللہ تا دے رسیدوم دا دولاری دی اشخاص مقدسہ و کتب مقدسہ انشاءاللہ اللہ تا خوبزان رسو دی خیر دنیا سمپاتا دی دنیا حکومتون و بادشاہی و ممبری سمپاتی زی رازی رازی چی تلپاتی نعمتون و گردو دی خیر سر و اللہ پاک تزان ورسو او بل آیات کی اللہ فرمائی اے ایمان والاو اتقو اللہ پزان کے لگ تقوی راوالی چی سمرا مامورات دی پاگی عمل کوئی او چی سمرا منحیات دی آغین پریز کوئی تقوی دیتا وئی چی اللہ وی دا کار وکا چی در نپات دینش رسول اللہ مبارک وی دا کار وکا چی در نپات دینش او چی در دوی مکوا چی آغا گوری ونکی آغینا پاریز کوا یو سرائی چی بیماری ماغون دی بی پی یا دی شوگر یا فالج نو ڈاکٹر ورطوی دا داروگان دی ورز دریواری خورا غوش با نخوری وریجی با نخوری حلوه با نخوری غوڑا و خواگسی زونا نو منگا غینا پاریز کو دا کرنگ اللہ پاک پا کتاب مقدس قرآن کے او نبی پاک پا مقدس کتابونو دی حدیثو کے منگتا دا ویلی دی چی دا کارونا کوئی مامورات ورطوی چادر نپاتی نشی دا یوازی دی ملاو دی طالب و دی شیخ الحدیث کا و دی شیخ القرآن و دی مفتی کار ندا دی طول مسلمانان وظیفه و فرد او چی دا کم و کارونا نای منع کری دی آغین گوری پاریزو کئی زانونا و ساتای نو چه پا دیم عملو که تاسو بس صحیح معنو که متقیان شوئی اللہ وی اے ایمان والاو زاننا متقیان جوڑ کئی وکونو مع صادقین و صادقین ملگری شئی دا کونو سغین دا سی معلومی گی چه پا ہر وقت و پا ہر زمانہ و پا ہر عصر کے با دے صادقین یو جماعت وی پا مقدس مکہ اللہ موتا توی کونو ملگری شئی دے صادقینو دا صادقین سو دی وز در توائی مخ کے مفتی صاحب خبرہ کڑے زبا پاگئے لگا رنا واچو حدیث میں در طویل طبرانی روایت محبوب پاک وی لا تزال طائفت من امتی امیشہ بی زما پا امت کی یو جماعت یو روایت کی رازی قائمین علی الحق دا جماعت با پا حق باندے ولاڑو قائمی بلکہ وی ظواہرین علی الحق دای با پا حق باندی وی او غالب بای او درہم روایت منصورین دا جماعت سر بدی اللہ لطرف مدد و نصرت کی گی دای با منصور من اللہ و مؤید من اللہ منصور دے اسم مفعول سے غدا او مؤید دے دوی تاہید او دے نصرت با اللہ براہ راست کی دے جماعت دوی سر بدی اللہ نصرت شامل حالی دی اللہ مدد شامل حالی دی اللہ نظر رحمت شامل حالی دی اللہ مدد و نصرت باور سر ملگرئی دی بدی اسمان لطرف منصور و مؤید وی دا جماعت او تر کم وقت پورے کددی مخالفین پیدا شی وی لا یزرهم من خالفهم رسول اللہ مبارک وی کده ده جماعت سمر مخالفین هم پیدا شی دوی ضرر نشی رسوی ولا من خذلهم او چه سمر کسان ده دوی سر اللہ سے امداد نکی او ده ده محنت پا مقابل کے رکاوٹ طولا جوڑی چه دا کار او دا محنت ونکی نه مخالفت ده ضرر رسوی شی او نه ده امداد پر خودل ورطا ضرر رسوی شی او نمخ تروکاوٹونا پیدا کول ورطا ضرر او حتی یأتی امر اللہ چه ده قیامت ورش اسرافیل شپیلی اوہی او قیامت قائم کی گی
تر قیامت پورې به یو جماعت خامخا په مخ د ځمکه وي او دا کارونه به کوي. دا صادقین او منصورین او مؤیدین من الله څوک؟ دا 5 قسمه جماعتونه دي، 5 قسمه خلک. اوامرونو تاسو یاد کړئ، علماو ته خاصه معلومه ده. اول دا نن چې راکم کسان ستاسو مخې ته ناست دي، که مدرسه انوار القرآن ده او که په دې خداداد ملک څومره د دین مدرسې دي، که د بنینو دي او که د بناتو دي، که د حفظ مدرسې دي او که د درس نظامی مدرسې دي، او په دې مدرسو کې که ښودلو والا دي او که یادولو والا دي، دا هغه جماعت ده چې نن نه 1500 کاله مخکې رسول الله مبارک پیشنګویي کړې وه چې زما امت کې به داسې یو جماعت وي چې هغوی به د حق کار کوي. 15 کارونه به کوي. اول دی به حق وایي، موږ او تاسو حق وایو، نه قسم د خولو باندې مهر لګولی. د چا په خبره کې چې زور ده او پاور ده او وزن ده چې حق وایي، دنیا یوري هغه خوله بنده ده. او که د مفتی صاحب غوندې یو عالم لګیایي نو څوک یې خبرې ته وګوري. د دې جماعت 15 کارونه دي، اوس یې درته وایم. یو دا ده چې همیشه به دا جماعت حق وایي. منګ او تاسو ټول به ګورئ حق وایو. د الله او د نبي حکم ده چې حق وایه، پلار ته یې وایه، مور ته یې وایه، ورور ته یې وایه، د وخت بادشاه ته او منشتر ته یې وایه، وزیر الله ته وایه، افسرانو ته وایه، ناظمانو کونسلرانو ته او ملکانو ته او متولیانو ته وایه. دویم حق به اوري. دا کم جماعت چې به تر قیامت وي او د الله د طرفه به منصور او مؤیدي، دویم کار به د دی دی چې حق به اوري. اوس موږ ډېر بدقسمته به دی چې حق نه و، چې څوک حق خبره کوي ځانونه کاڼه کو جاروزې نه وه. ولې دا حق نه اورئ؟ الله وایي چې دا امت کې به یو جماعت وایي به حق، اوري به حق. نه موږ حق وایو په خوله مهر ده او نه موږ حق اورو. دا څومره لوی جهالت، دا څومره بدقسمتي ده زموږ د دې امت. دریم ولال به په حق باندې وي، په خپله به په حق ولاړي او د اهل حق سره به ولاړي. تاسو رښتیا ووایئ، داسې سړی به په دې مجمع کې وي چې هغه وایي زه نه حق پېژنم او نه اهل حق پېژنم. اوس خو دا ماشومان هم شکر د حق هم پېژني او اهل حق هم پېژني چې د اهل حق جماعت څوک د حق څه ته وایي. دا به ولاړم په حقي او اهل حق سره به ولاړي. او څلورمه خبره دا ده چې د حق د حصول دپاره به جدوجهد کوي سبا و بیګا، په جبه، په زړه، په مال، په بدن، په اولاد به د حق د حصول دپاره جدوجهد کوي. اگر دا علما چې لګیا دي غریبانان خپل زړه خوري او د حق دپاره چغې وهي. او 5م کار به د دې جماعت دای چې اسمان نه کومه رڼا راغلې ده هغه خورئ د امت. چې کومه رڼا د اسمان نه راغلې ده هغه به خورئ. دا قرآن ده که نه؟ ستاسو بچو یاد نه د حضراتو مفتیانو قاریانو صاحبانو ورته ونه ویلې؟ زما خو د ایمان و عقیده ده دا 5 جماعتونه دي چې طائفة من امتي مصداق